बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو کتونکو اول تاسو د قومي وطن پارټۍ د نوجوان خوشحال خان عثمانزی دغه خبرې واورئ بیا راځو او په دغې باندې خبره کوو چې دې څومره رښتیا وایي څومره دروغ وایي. الله الرحمن الرحیم. نن چې زه د کیمرې په لار ستاسو وړاندې راځم نو دا زه د چارسدي د یو لیډر یو د غریب خلکو دپاره د هغه په اړه کې یو احساس دی هغې مجبوره کړم. نو زه تاسو ته د کیمرې په لار راځم چې زه د هغوی ډېره شکریه ادا کوم د خپل د پارټۍ د ملګرو د اړخه د عام ولس د اړخه ځکه چې هغوی دا کم کار وکړه دا کومه د وړو دا قات چې را روان و په زموږ په دې صوبه او دا کوټه ختمه شوې وه نو زموږ په دې علاقو کې خو به دومره فرق نه غورځېدلي خو په غریزو علاقو کې په نورو علاقو کې دا شی ډېر زیات ګران شوی او ډېر غټ یو قات را روان نو آفتاب احمد خان شیرپو صاحب په دې وخت کې اسمبلۍ کې دی او که نه دی خو هغه بیا هم د غریب احساس دی ورسره د غریب ولس اواز دی او هغه اواز هغه رسوي او دغه د وزیر اعظم سره یې خبره وکړه او نن د هغې په شکل کې موږ ته یو ریلیف میلو شو نو زه د خپل مشر باندې فخر کوم زه په دې چارسدي خوره فخر کوم چې داسې مشران یې راله راکړي دي چې هغوی د غریب اواز جوړیږي کو اسمبلۍ کې یي او کو ني نو سوچ وکړې چې اسمبلۍ ته کم خلک رسول پکار دي او د چا ضرورت دی او د دې خاورې دپاره څوک څه خدمت کوي. او دویمه خبره ډیره ضروري چې زه وایم چې د خپل د چارسدي د خلکو ته خصوصا په نوټس کې راولم دا حکومت چې کوم د پی ټی آی خلاف دا کوم پکړ دکړ شروع کړی دی نو په دې کې ټیک ته چې ډیرو خلکو غلط کارونه کړي دي د املاکو ته نقصان رسولی دی حکومت زمونږ عوامي زمونږ په پیسو چې کوم شي نه جوړ شوي دي هغې ته نقصان رسولی نو چا چې دا کار کړي د هغه د معاف کولو ګنجایش خو نشته خو چونکې ورکر یو عام غریب سړي نو ورکر له څه زور شو ورکر ته خو چې د پارټۍ لیډر سو وي نو هغه کار کوي. زه وایم چې دې کې کوم ذمیوار خلک دي کم خلکو په پلانینګ دا کار شوی دی نو هغه ذمیوارو خلکو ته واکدارو خلکو ته د سزا میلو شي نو په خپله به دا خلک پوه شي. نو زه دا د حکومت نه دا ریکویسټ کوم دا منت کوم دا زاری کوم د خپل ذاتي بیهاف باندې د خپل کلي د بیهاف باندې چې دا پی ټی آی چې کوم عام ورکر دی کوم چې ښکاره نه دی یو غلط کار نه یې کړی نو هغه له زور ورکول نه دي پکار دا غریبانان دي دا زموږ رونه دي دا هم د دې چارسدي خلک دي هم دوی هم ټیکس ورکړي د دوی په پیسو هم دا ځایونه جوړ شوي دي نو هسې بې څوک تنګول نه دي پکار او د دې واکدارو خلکو له پوره سزا میلو شي او موږ خپل حکومت سره موږ خپل فوج سره دا فوج مثال داسې دی په پاکستان کې ټول قومونه د یو بل خلاف دي پښتون د پنجابي خلاف دی بلوچي د سندي خلاف دی ګلګتي د کشمیري خلاف دی دا ټول قومونه چې په یو مزي تړلي شوي دي د تسپو د دانې په شانتي نه دغه مزي کردار فوج ادا کوي نو که موږ فوج خپل د مخې نه اخوا که یا هم خراب کړو نو دا ټولې دانې به د دې تار نه وځي او کولو به پاتې شو د پاکستان به هغه شکل روان شي نو که د پاکستان شکل غواړئ د پاکستان یو د ملک په حیثیت لیدل غواړئ نو د فوج قدر وکړئ د خپلو ادارو قدر وکړئ او د خپلو املاکو قدر وکړئ کوم چې زموږ پیسو ته ګرانو کتونکو تاسو د دې دا خبرې واورئ یقینا چې زه د یو لفظ سره اتفاق کوم ځکه چې آفتاب احمد خان شیرپو د دغې صوبه خیبر پښتونخوا داسې سیاستدان دی چې هغه نه د ټوپک سیاست کوي او نه د کوتک سیاست کوي ټول عمر د هغه سوچ چې کوم دی هغه تعمیري سوچ دی د دغې ضلع چارسدي لپاره او ټولې خیبر پښتونخوا لپاره د هغه خدمات د هېچ چا نه پټ نه دي. کله چې وزیر اعلی د پېښور په دغې کوڅو کې به ګرځېده او په دغې کوڅو کې به د یو کس ته د هغه د حال تپوس کو د کومې محکمې نه چې به هغه ته شکایت و هغه شکایت به راوچته او هغه به په هغې ځای حل کو. زموږ د دغې چارسدي که موږ ګورو نو په دغې چارسده کې د ټولو نه زیات ترقیاتي کارونه آفتاب شیرپو په خپل دور کې کړي دي که هغه د سړکونو په مد کې دي که د هغه د اسپتالونو په مد کې دي که هغه د ګریډ سټیشنو په مد کې دي که هغه د کالجونو په مد کې دي که هغه د سکولونو په مد کې دي خو آفتاب احمد خان شیرپو خپل کار پوره په ایماندارۍ باندې کړی دی او دغې قوم سره هغه چې کومې ښېګړې کړي دي یقینا چې هغه د هېرېدو نه دي. د اکثر د روزګار کم ځوانان چې دي هغه خلکو له یو داسې روزګار ورکړی چې نه په احسان کړی دی او نه ورسره بل څه خبره کړې ده خو بس روزګار دی څوک چې راغلی دی او کوم یې وس کې هغه روزګار
روزګار هغه ورکړی دی. دې وخت کې چې کوم حالات دي په پاکستان کې سیاست چې کوم دی جنګ جګړو طرف ته تللی دی او په دغه جنگ جګړو دور کې مفتاب شیرپو خپل لمن چې کومه ده هغه د دغه الزام نه او د دغه جنگ جګړو نه ډیره حده پورې لرې ساتلې ده. د هغه د ناکامۍ یو وجه ماته ښکاري او هغه وجه دا ده چې د هغوی د سوشل میډیا کوم کردار چې دی ډېر کمزوري دی. پکار دا ده چې د هغوی د سوشل میډیا کوم ملګري دي هغه راویښ شي راپاسي او هغه د هغه کاردامې کوم چې د دغه قوم دپاره هغه کړي دي هغه خلکو ته وړاندې کړي. نو د ټولو نه غټه خبره به موږ دا وکړو چې سوشل میډیا د قومي وطن پارټۍ د نشت برابر ده. پکار دا ده چې دغه خلک راپاسي او د آفتاب احمد خان شیرپو کوم کردار چې دی هغه خلکو ته وړاندې کړي. نو که خلکو ته دغه کردار وړاندې کېښودی شو یقینا د خلکو یاداشت ډېر کمزورې ډېر زر هېرېږي. خو که دغه کردار هغوی ته دوباره وړاندې راوستی شو نو د هغوی یاداشت به بیا تازه شي او دغه پارټي به یو ځل مخ په وړاندې بیا لاړه شي. د خوشحال خان دغې خبرو سره زما بالکل اتفاق دی او زه اکثر دا وایم چې آفتاب شیرپو دې وخت کې یو داسې د ژوند په یو داسې حصه کې دی چې هغه بزرګۍ طرف ته تللی ډېر مشرۍ طرف ته تللی دی او په اسمبلی کې د هغه ناسته لازمي په دې وي چې د هغه مخامخ کېدل که وزیر اعظم هر څوک کي که افسر هر څوک کي که وزیر هر څوک کي خو د شیرپو خان مخامخ کېدل هغه دپاره یو ډېره لویه خبره یو بیا شیرپو خان چې په اسمبلی کې کومه خبره کوي هغه د هغه د پارټۍ پالیسي وي. د دې وجې نه پکار دا ده چې موږ ولس سوچ وکړو او داسې کسان اسمبلو ته ولیږو کوم کسان چې خلک مني او د هغه سیاسي کردار خلک قبلی او هغه د هغه نه مخ نشي اړولی. نو د دې عادل زلمي دا خبرې مو واورئ او ما له راکړئ اجازت چې عادل زلمي څه وایي. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اول خو زه د عمرزي میډیا ایچ ډي ډېره شکریه ادا کوم. بل څنګه چې تاسو ته پته ده د آفتاب احمد خان شیرپو حوالې سره نن د کیمرې په سترګه رالمه. تاسو ته به پته چې آفتاب احمد خان شیرپو یعنی شیر خیبر پختونخوا دی. هغه چې کوم خدمات دي الحمدلله هغه د چا نه پټ نه دي. اوس چې کوم دی تاسو د اوړو په دقت کې چې کوم دی تاسو زمونږ د مشر د کردار وکتو کوم چې دغه د سرکاري اوړو د کوم چې قاتو دغه په بندیز باندې لکه مطلب هفته پس په بندېدو میاشت پس په بندېدو په دې کې چې کوم ملي مشر آفتاب احمد خان شیرپو کوم یو کردار ادا کو. وزیر اعظم شهباز شریف سره چې کوم دی دوی خپل ملاقات وکړو او د دې صوبې دپاره چې کوم دی آفتاب احمد خان شیرپو دغه یو قدم واخیستو او الحمدلله هغه ریلیف چې کوم دی د عوامو ته میلو شو. هم په اوس هم چې کوم دی هم زمونږ د غریبانه رونه چې کوم دی ورځي سټور ته ورځي کوم چې د آټا ډیلرز دي هغې له ورځي او دغه سرکاري اوړو ورته ډېر په ښه سهولت سره میلاویږي په ښه ریلیف سره دی عوامو ته میلاویږي. بل زه تاسو ته ویم چې راتلونکي الیکشن دی څنګه چې آفتاب احمد خان شیرپو تاسو وکتل که هغه په اسمبلی کې دی که په اسمبلی کې نه دی خو الحمدلله یو نر دی لیډر دی پښتون لیډر دی. ټول عمر چې کوم دی د پښتون قوم دپاره چې کوم دی اواز اوچت کړی دی هغه کو نن په دې اسمبلی کې شتم نه خو الحمدلله د هغه کردار د هغه د هر څه چې کوم دی همدغه مشرانو ته پته ده. نو دغه چې کوم دی پرایم منسټر شهباز شریف چې کوم دی د دوی دغه خبره ومنله او دغه کوټه چې کوم دی دوی واپس بحال کړه د خیبر پښتونخوا دپاره. نو زه ریکویسټ کوم مشرانو ته چې موږ سره داسې قیمتي غمی شته په خیبر پښتونخوا کې د آفتاب احمد خان شیرپو صاحب په شان د سکندر آیت خان شیرپو صاحب په شان اوس کو تاسو کتی شي چې کوم دی دغه آفتاب احمد خان شیرپو ته چې کوم یو کس اپوزیشن کې ولاړو د هغه کردار هم تاسو کتی شي کو هغه فرض که اوس ام ان ایم دی خو الحمدلله زمونږ آفتاب احمد خان شیرپو ته نشي رسیدي او آفتاب احمد خان شیرپو چې کوم دی هغه چې کوم خدمات دي په دې ډسټرکټ 410 بلکې په خیبر پښتونخوا په هر ډپارټمنټ کې چې الحمدلله د آفتاب احمد خان شیرپو اوسه پورې چې کوم نوم چلیږي هغه د چا نه پټ نه دی. زه چې کوم دی ریکویسټ کوم د عوامو ته د نمایندګانو ته چې راتلونکي الیکشن کوم دی نو تاسو د آفتاب احمد خان شیرپو سپورټ وکړئ. آفتاب احمد خان شیرپو چې کوم دی سپورټ کې هغه له خپل ووټ ورکړئ. الحمدلله په هر لیول باندې آفتاب احمد خان شیرپو بس تاسو چې کوم دی اواز اوچتئ او اوچت کړی دی د دې غریبو دپاره اواز او د دې غریبو دپاره به په اسمبلی کې چې کوم دی انشاءالله تعالی اواز اوچتئ. شیر خیبر پښتونخوا آفتاب احمد خان شیرپو زنده‌باد. قومي وطن پارټي زنده‌باد. ورکر قومي وطن پارټي زنده‌باد. والسلام.